ګوره د صحبت چې کوم دی د دې ډېر غټ اثر مجدد الفسانی رحمت الله علیه چې کوم دی مجدد الفسانی رحمت الله علیه د هغه یو خادمو نو خادم ورته وی چې یاره دعا کوه زما رور بیمار دی یو ورځ ولا خادم راغی دا واقعه چې دا نو دا فیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتهم العالیه په خپل کتاب کې لیکلی دا چې یو ورځ ولا خادم راغی ورته وفرمایل چې حضرت زما غرور چې کوم دی د هغه اخري وخت دی او زه وایم چې تاسو ما سره لاړ شئ او هغه چې کوم دی د اخري خاتمه الله ښایسته کي او ښیږي نو دا بزرګان چې لاړ شي که نه او د چا د مرګ وخت نو دوی څه کوي دوی صرف هلته کې کښېني او کم انسان چې مري اخري وخت د هغه هغه ذهن او د هغه هغه زړه هغې باندې توجه کوي چې د دې انسان په دې زړه کې الله دې وخت کې واچوي چې دې کلمه ووایي او الله سره چې کوم دی د خپل رابطه دې ټایم کې برابر کړي او د په خوله باندې کلمه شهادت جاری شي د په خوله باندې کلمه جاری شي نو دا چې کله مجدد الفسانی رحمت الله علیه تشریف یوړو ناس دی اوس خپل دغه کوي ذکر اذکار کوي توجه کوي چې توجه یې کوله نو د هغه زړه به دا هر څه دوباره داسې راواپس کول او راتمبېدل به دی چې ډېر زیات دغه شو بیا یې شروع کړو بیا توجه کوله لګیاو بیا یې معلومات وکړو هغه ورور ته مولوي چې د ده ناسته پاسته چا سره وه ده به څه کوله هغه ورور یې ورته وي چې حضرت د ده خو ناسته پاسته چې وه نو دا ټوله دغه سره وه اکثر کفارو سره و کافرانو سره به هندوانو سره هغې سره به کېناسته پاسېده او اکثر غلطو خلکو سره د ده ناسته پاسته وه نو مجدد الفسانی رحمت الله علیه ورته وفرمایل چې د ده دا زړه هغې سره په ناسته پاسته باندې داسې شوی دی چې د ده په زړه باندې بلکل هېڅ هم اثر نه کوي که زه ډېر هم کوشش وکړم نو په ده باندې بلکل هغه څیز زما هغه کومه توجه چې ده هغه په ده باندې اثر نه کوي نو دا د هغه صحبت وجه وه چې په غلط صحبت کې به هغه کېناسته پاسېده